الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو، نن ستاسو د علاقه کې زمونږه ډیر ګران او خوږ عالم دین مولانا مفتی میرامان صاحب حفظه الله چاغي د ډیر وخت نه دیزه کې د قران کریم د احادیث مبارکاو خدمت کوي. د بنینو په مدرسه کې هم د بناتو په مدرسه کې هم اور پدې جامع مسجد کې هم. بس داسې علما دا د رب ذوالجلال د طرفنا یو نعمت می او دا د الله رب العزت یو تحفه می، او داسې علما چې داغي پزړه کې الله یو درد اخودلی. کله کله یو علاقه کې عالم وی او دړه درد نه، الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټول ته د زړه درد را نصیب کړي. چې کله دې زړه ته درد ولګي کنه بیا آرام ختم شي، بیا سړی سره غمي. او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب مبارکمو، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حریصا علی ہدایت الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حرص کو چې دا خلق بسنګ راه راست راځي. دا د نبی علیہ السلام سوچو، دا د نبی علیہ السلام فکرو. نن زمونږ د زړونو نه دغه فکر دا په ختمېدو شوی دی محترمو. که د الله دین روانیږي نو روانیږي دی، که د الله د دین یو حکم ماتیږي نو ماتیږي دی، مونږ ته په خفقان ناراضي. دا خو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه، زما په خبره پوهیږي محترم، ګرمي خو نه شوی او که شوی نو په ګرمۍ کې د الله د دین اورېده دا نوره مزه کوي. ګورې ښه سونا چې د دین یو کار په مجاهدې سره، په مشقت سره، په کړاو سره، په قربانۍ سره د هغې خوند ډېري، په هغې الله رضا کېږي ډېره. سیدنا خبیب رضی الله عنه اوږده واقعه امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړې ده. هغه مشرکین پانسی کوي نو بره په کجوره کې زوړن کړي دي او هغه وخت کې شیرونه وي. عجیب اخلاق دي صحابه کرام ښا.
دیخوا زوړن کړي دي شهید کوي او هغه شیرونه وی فلست ابالیه نا اقتل مسلمان فلست ابالیه نا اقتل مسلمان على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي اغوی دادو چې شهید کېږه مکنه وی وذالک فی ذات الاله څنګه وی محترمو دا ټکی یاد کې شاواز وذالک فی ذات الاله څنګه وی دا الله اکبر تعداد کې تاسو لک کنفیوز کېده کنه ګډوډې دوه خو دې کې خو نه کنفیوز کیږي وذالک فی ذات الاله څنګه دا یو ټکی په دې واقعیا یاد ساتونو د واقعیا غنه بیانوم خدا حضرت خبیب وای چې دا نن زدي زوړن کړي ما دا نن دی ما ټوکړي ټوکړي کیا دا نن دی زوړن کړي ما پانسی کوي می نو دا صدا پارا وذالک فی ذات الاله سوی دا د هغه ذات د پاره دی ما پانسی کوي ښا الله د پاره نو دا ما او تا چې دلته کې راجم شوی په دې سخته ګرمۍ کې دا رچا د پاره وذالک فی ذات الاله چې به ټیک د ګرمۍ دا او مفتی صاحب قران کریم اختتام ته رسول دی د دې علاقې مسلمانان نارینه او زنانه خوش قسمت دي چې الله داسې علما درکړي درد دل والا اصل خبره د درد دل دا چې زړه ته دا درد ولګي چې د خلکو زندګو کې د الله دین راشي دا لوی فکر او لوی سوچ دی ښا کله کله انسان کې سہولت پسندی راشي کله یو سړی وای کراله غوا پپیو کلاړه غوا پر دیوا که څوک جمعه تراله قران تکې ناسته خو خپخه کرانل نو بیا خپخه او داسې علما اغي سره غم دای نو بای دی خواله ماشومان را لېږي نو مسافر طلباوم په علاقه کې اوسوا نو دی خوا د علاقې زنانه د مرازینو دین د زدکیا نو دی خوا با عوام الناس ته د قران درس مور کې چې د الله په کتاب باندې خلق پوکیږي دا ډېر ګران کار دی ښا او دا کار چې د علماء کرام کوي کنه مالا دی یو عالم دا وای چې بای زو سره دا اعلانم کومه چې د قران درس بدر کومه وګوري ار یو تنبا وسره زر زر روپے پیسم راوړې چرته مو دا ورېدلی امونګ بیا هم ناراضو مونږ د خپل ماشومان انګلیش میډیم کې داخل کو نو الته کې د کنوینس داغي فیس جدا ورکو نو بیا چې د یو کلاس نه بل کلاس ته اوړي کنه وې دا پکې پروموشن فیس ته نو دا پکې منتلی فیس جدا دی نو دا پکې بوکس او دا پکې نوٹ بوکس نو دا پکې ایگزامینیشن فیس نو یار بلا زرګونه تی جوړ کړي ښا نو پاغي مونږه بس نه کو بیا په سیکنډ ټیم کې نن خدا سے ملحد قسم خلق امرا ہوتے دے خلقو تو و ایماندارو سار نہ دے ماسپہینہ پورے واڑ اسکول کالج کے سبق ویا وی ماسپہین بیا جمعات و مدرسے تملے گے و پاگلا استاد اللہ د دین پا محنت کے دائی سنے کولا تدلتا رکاوٹ جوڑے دے خلقو تا دم اعلان کاؤ اسکول کالج کے دے معشوم تم کنزل او وینا کولے چی دویم ٹیم کے با جماعت تا نزے قرآن با نزدکے دین با نزدکے اسلام با نزدکے آخرت با نزدکے داستا سوچو مکہ ودا سے مکہ ودا اللہ پا غریب کی براشی گوارے خواہ بیا بچے گئے بیا برڑی گی بیا بچے گئے من راقا علا سکرال دم تراولے کنام د دین خلاف مکوخا د دین محنت نشي کوله ماشومان ته ذهن سازی کوا چې بچو دین زدکه قران زدکه اخرت زدکه نو اے محترم مسلمانانو نو درزي
زمونږ د ماشومانو دغه روټین نو په سیکنډ ټایم کې هغې دپاره مونږه د ټیویشن انتظام کړي نو د ټیوټر فیس جدا جمع کوه او دلته د الله عظیم کتاب دا داسې کتاب چې دا خو زما او ستا دستور حیات دا قرآن کریم دا خو داسې کتاب دا خو زما او ستا د زندګۍ مقصد دی دا قرآن کریم مونږ او تاسو ته د زندګۍ تیرولو هغه ګایډ لاینز راکوي دا قرآن مونږ ته وایي زندګي به څنګه تیروئ د جماعت زندگی به څنګه ستاسو نو ستاسو د کور زندگی به څنګه نو ستاسو به د بیبیانو سره رویه څنګه نو ستاسو به په کور کې د خپل مشر کشر سره رویه نو ستاسو به د گاونډیانو سره رویه نو ستاسو به په معاشره کې خپل خپلوان دي ذویل قربا دي رشتہ داران دي د تر زامن دي تربوران دي ماماګان دي د ماما زامن دي ترونه دي دای سره بستا سره وی وذل قربا دا تاسو قران اختتام ته ورسو دا پکې بلا شکارت ذکر شي بخا ذل قربا ذویل قربا وذل قربا وآت ذل قربا حقا رشتہ دارو تداغي حقونه ورکه دا قران چې کم نن اختتام تا تاسو په علاقې کې مفتی میرامان صاحب او د دې علاقې په قران مینو مسلمانانو چې قران ته ناس تکولا دا پکې تاسو مخه ته بار راغله دا خدا سي کتاب دی پورا سوسایټي را ته برابر یا معاشره را ته صحیح کیا اے محترم مسلمانانو والدینو تم قران وی ګوري دا بچی دی د بچی سره بس تاسو روي زمونږ بعضی مشرانی کنا د خپل بچو ته د آداب خودلو په ځای باندې کنزل ورته کوي خپل بچی ته باواز کوي یا د خرزوی دل تراشه خپل بچی ته سوی خپل بچی ته وی د خرزوی دل تراشه دا کنزل چاته وکړو هغه بچی مو جوړه د پلار به دغه سيزینو کنه دغه پلار په زین کې یو دغه ماشوم په زین کې د پلار یو نقشه کینی چې دا پلار راته وی د خرزویا دا پلار به جوړه دغه سيزینو دا مون قرآن نزان نه خبرو محترمو داو ګورا قرآنی کریم کې د لقمان حکیم تذکرہ قرآن کیا بچی ته مسئلہ بیانې وتویا بنیا لا تشرک بالله یا بنیا اے زما بچنګیا اے بچوړیا سونه د مینې او د محبت الفاظ ورته ویا وګورا د یوسف علی السلام ورونو یوسف علیہ السلام سره زیاتیو کو نو خپل پلار یعقوب علیہ السلام سره زیاتیو کا وګوره دا پلار وته سکنزل او بد ردی نه وای ښا دا قران کې اخلاق دي دا په پلار زکی دا قران نه بدا اخلاق زکی مشر بدا اخلاق زکی قرآنی کریم کې الله رب العزت اولاد تم حکم کوي چې مور پلار سره بستا سره وییا مور پلار بستر کې نه روباسي مور پلار بنه راټي سمو خیال چې مونږ د قران سبق زده کو کنه نو ګوره پلار ته د بچی باره کې معلومات مخه تراله چې بچی سره بسنګ رویه اختیارو ما نو اولاد ته مخه تداراله چې ګوري دا والدین چې دي الله فرمایي وبالوالدین احسانا ورستا کار بسی د مور پلار سره به احسان کې د مور پلار په بارکی با داغي په مخامخ با وقل لهما قولا کریما ادبنا کا وینا بکوي د مور پلار د आवाज کو جی سر بدا سے کته کی جی تاسو سویل جی تابعدار جی جی امی جی جی بابا جان او کنه پلار درو بیا را تسوي باز الکانی کنه مور پلار تاسو کی بیا دې را تسوي پکلا رکینه درزم کنه وای دا مور پلار داړو چويخه چې زما بچی دا تسکه تعالی خو زما سونه انتظار تعالی زما سونه امیدونه بیا دې بدبخت ته الغی قدر راشي چې دک مور پلار داغي سر ته د خور بالغ کی خودي شيخه خو بیا خو سن کیږي کنه چې وبد ور خطیر شي نو بیا خو بیرته نه جاروزی
بیا چې مور پلار نی او دا مضمون چرته اوري دی بیا جاړي چې اوهو ما خو چرته په خواږه لهجه کې د مور پلار سره خبره نه وکړې په هر مقام می مور پلار رټلی دي سختې خبرې مې ورته کړې دي خبره مې نه ده منلې خو بیا خو وروستو افسوس ته فایده نه کوي دا مونږ ته قرآن ښیي اے مشرانو نو خپل اولاد قرآن ته کښېنوئ چې درس کېږي نو دا به زده کوي خو چې نن کم مور پلار په سرو سترګو باندې جاړي چې ته پې غور وکې نو دا بچې د قرآن نه لرې ساتلي نو اس گر کو آگ لگ گئی گر کې چراغ سے دا خو ستا د خپله لاسه که تا دا بچی قرآن ته کښېنولې وې دی بچی به دا مضمون اورېدلی وه چې فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور پلار په مخ کې با اوب قدرم نه کوي نو دا مور پلار به ګورې رټیم نه مور پلار به رټیم نه اوب قدر به نه کوي مور پلار به نه خفه کوي د مور پلار خدمت به کوي وګوره د ابراهیم علیه السلام واقعه وګوره سورت مریم کې بیا بیا راځي یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی ګوره پلار یې ښه سوچه مشرک دی ښه پلار یې څه سوچه مشرک دی د قرآن په نص سره کافر او مشرک دی کنه مشرک نه دی بت پروش دی بوتان جوړی او بوتان خرڅیم او د علاقې غټ ناکاره پیرم دی خلق ورته نظرانه او منښتې مروړي نو ابراهیم علیه السلام ولدانه وی چې اے خبیثه اے مشرکه اے بدعتي دا وته نه وي دا خو طریقه را دعوت نه سړیا مونږ د کله کله وایو چې قرآن خلکو ته بیانو اته چاته وي او بیمان او مرتد او زندیق غږ سره خیال دی په دې خبره به د مد مقابل ستاغه غټ دلیل ته وکړي اے محترم مسلمانانو زمون چې کم پلیټ فارم دی زمون چې کم نیټورک دی مونږ اهل حکومت نه یو اوس حکومت والا کړه چانه سپېړه وباسي نو ته اختیار اتار دی وسره شتا که یو سړی ته اتکړې ور واچي زورن ورلو کی سخت خبره ورته وکي نو حکومت سره دا اتارټی شتا زما اوستا میدان داول پدې ځان پوهه کا زما اوستا میدان سری زما اوستا میدان د دعوت او د ارشاد میدان دی زما اوستا میدان د دعوت او د تبلیغ میدان دی وګوره ابراهیم علیه السلام پلار ته نو چې او بیمانا او زندیکا او بت پرستا اے ناکار پیرا خنزیرا داسې وته وای قرآن وګورئ اللہ اکبر قرآن کے راضی ابراہیم علیہ السلام پلار تو یا ابتے لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابتی دغه لګ زه کې سلور کرته وي اے زما بابا جان اے زما بابا جان اے زما بابا جان دا څه وته وي ښا دا مونږ چې قرآن ته کینو کنه نو دا والدینو حقوق برا ترا مخه ته کوي بیا به اولاد مور پلار نه خپ کوي او دا یاد ساتي اے نوجوانانو مور پلار ګوره خپنه کې ښا که مور پلار مو خپک خپل رب مو خپک خپل خالق مو خپک نو خپل رازق مو خپک پدی وجہ د چا چې والدین ژوندۍ داسې پدی سر ور لګ لګ زور کوي پکم ځای داسې پدی خپو پتلو داسې کله کله دا تلی داسې راخله دی خپل شونډو سره لګوا پدی تندیخ کولاوا ته خو بیا خواندو ګوره کنه مړه ستا به داړه مطمئن شي او ذهن کې دارا ولدا ما دا مور پلار دا د الله یو لوی نعمت دی د دې دعاګانې زما په حق کې ټک پټک قبليږي کدا مور پلار مې رضا او ساتل زمانه به زما رب راضي هغه کم نوجوانان هغه را سره واده کوي چې نن نه بعد به مور پلار نه خپکو چا چې والدین ژوند دي شته پکې څوک
بعضو پکې لاس نه دی اوچت کړي، بعضو پکې داسې غونته کړي وایي زمونږ ښځې ته وینا کوي، نو زمونږ ته ځکه وینا کوي. ستا ښځې ته دې وینا کوي، ستا بچو ته دې وینا کوي، تا ته دې وینا کوي. د دې وخت دا خبره یاد وساتې، سبا برې دا مور نه، سبا برې دا پلار نه، د دې دا وینا بدله بیا را یادېږي. ښه دا وینا تاله بیا څوک نه کوي. الله اکبر کبیره. نو مور پلار ته به کله په خپو زور کوو، نو کله به ورته په سر په مرۍ به ورته زور نه کوو. ښه اسنه چې مولوي صاحب راغلی وي چې مور پلار باندې به زور کوي، چې په مرۍ والا زور وکړه. دا قرآن چې دلته اختتام ته رسېدلی دی که نه، دا چې ګوري د مور پلار باره کې زموږ رهنمایي کوي. نو بیا چې ورپسې داسې حقوق زوجین ته ورځي، نو قرآن کې دا ډېر شي. د ښځې حق څه دی، نو د خاوند حق څه دی. ډېر نوجوانان ودونو ته خوشحالېږي که نه، که نه خوشحالېږي؟ او که تپوس ته نه کې چې یاره د بیبي څه حقونه دي، نو بیا چل نه ورځي. چې کوم یو نوجوان ته د بیبي حقوق نه معلوم، واده ورته ونه کې ګورې، دی ورته واده وکړي، غریب ته د بیبي حق نه معلومه، نو دی خو یې ورته هغه جینۍ را واده کا، دی غریب ته د بیبي د حقونو پته نشته. نو بس بیا په موبایل دی او پای کې پیکیجونه دي او پای کې د پردو خلکو سره بیا په ګنټو ګنټو خبرې اترې، آرامي نشته. وی دا پیکیج پکې د ماوستن د 10 بجو نه والي در د سار د بانګ پورې پیکیج دی پری کاته کې ښه نه د بیبي حقونه دي. دا مونږ ته قرآن او سنت ذکر کوي. نو دا داسې کتاب دی معاشره د لسمې مړه. مونږ په دې دنیا کې د الله د کتاب نه، د پیغمبر د احادیث مبارکو نه، د دین اسلام دا د بل چا دین ته محتاج نه یو. ښه زمونږ دا دین اسلام د دې باره کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا داسې عجیب کتاب دی. مونږ ته وایي ورې دا دین مې دله کامل مکمل ګرځولی دی. اوس دا دین څه ته وایي؟ اے محترمو مسلمانانو، دا دین یوازې منځونو ته نه وایي، دا دین یوازې زکات ته نه وایي، دا دین یوازې حج ته نه وایي، دا دین یوازې روجو ته نه وایي. دین عبارت دی د ټولو نه اول اصلاح د خپل عقیدې کې، چې عقیده دې برابري. ښه په دین اسلام کې د ټولو نه اول اصلاح د عقیدې ده. دین نوم دی د عقایدو، نو دین نوم دی د عباداتو، نو دین نوم دی د اخلاقیاتو، نو دین نوم دی د معاشراتو، نو دین نوم دی د یو اسلامک سټیټ قائمولو، سیاست اسلامی نه مغربي. دا دین اسلام دی خبرو ته ویل کیږي. اول پکې عقیده ده. په دین اسلام کې د ټولو نه اول څه دی محترمو؟ عقیده ده. څنګه چې حدیث پاک کې راځي، امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان کې لومبنی حدیث ذکر کوي، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. اول پکې شهادتین دي. په دین اسلام کې لومبنی خبره د شهادتینو ده. عقیده به دا ساتي چې الله یکی یو ذات دی، د الله سره څوک شریک نشتا، نه په ذاتو کې نه په صفاتو کې. الله به منم، نو د الله به منم، د الله صفتونه به د الله نه علاوه بل چاته نه ورکوما. دا عقاید د دې نه شروع کیږي. الله منل، د الله صفات منل، د الله صفات الله پورې خاص کول. د الله صفات چا پورې خاص کول؟ د الله د صفاتونو نه به یو صفت د الله نه علاوه بل چاته. دا ډیره اهمه مسله ده. دې مسلې د پاره الله پیغمبران را لېږلیو، د دې مسلې د پاره الله دا قرآن کریم را لېږلی. دا داسې مسله ده، دې ته ویل کېږي مسله د توحید. دې ته څه ویل کېږي محترمو؟ مړه تاسو ستړي ستړي یار. دې ته ویل کېږي مسله د توحید. دې مسلې ته کومه مسله وایي؟
د توحید دا ټکی ډیر خوان کوي محترمو. لفظ د توحید دا د انبیاو پروګرام. اے محترمو مسلمانانو، دا توحید بسنګ پیجنو؟ دا پیجندل دون اهم دی که چرتا د چا عقیده د توحید نه یاد ساته مسلمانانو، منځونه نه قبليږي. چې عقیده د توحید نه سي نه قبليږي، روزه نه قبليږي، خیرات و صدقات نه قبليږي. چې عقیده د توحید نه یا اے محترمو دلته دا جمعتونه بادولنا که خانقاه جوړي الله وزي قبلومنا. چې عقیده د توحید نه دا نو که خانقاه جوړ کړی دا الله وی ماتا د خانقاه آبادول قبول ندي. اے محترمو مسلمانانو حفظ قبول ندي. چې عقیده د توحید نه دا یره پلان کیږي کې قاری صاحب دی او 17 قراءات کړي دیو قران لولي مړه خدا سے ټېټي لولي کنا و بابا مینځي ګورا چې چغجي دې کمټاک و عقیده سیده کنا. عقیده د قاری صاحب د توحید دا کنا. یو قاری صاحب دې عقیده د توحید نه دا د قراءات اس پیدا نه کوي، د حفظ، د درس، د تدریس دا اس پیدا نه کوي. دا سکه کې یو سړی دی ډیر شي علمونه کړی دي، غټ پټ کې موالد لس چته مدرسې امدا بزرګونو طالبانم ور سره دي. اے محترمو مسلمانانو هو عقیده د توحید نه دا بیام خلقو ته تعلیم او ترغیب ور کوي. دا مړی را مدد کوي او دا مړی مړ نه دی ګوري دا ژوند دي ښا. او چې کله تاسو قبرونو ته ځئ کنه نو چې الته ورته سلام کوي نو د خپو د طرف نه ورته راځي، د سر د طرف نه سلام مکوي. ځکه دې مړو ته تکلیف ملاويږي چې ته د قبر سر ته ولاړې او ته وې السلام علیکم وی دا مړ وی چې وعلیکم السلام. دا څوک راغلی یار؟ داسې ګوري و یار. دا دنیا کې قبر پرس خلق شته. الله اکبر کبیره. یہ پدی توحید خوشحال شے محترمو. او دا پدی ملک پاکستان کې د توحید دا مسئلہ چا پی جندا، د توحید نم چا اغسطا، د توحید بیان چا کو. اے محترم مسلمانانو دا اللہ پدی پختون قوم کی او عالم پیدا کا چې وی کته چې خلق دربارونو ته روان دي، چې وی کته نو خلق د منجورانو خوا ته روان دي، چې وی کته نو د خلقو زنانه روان دي اغا بیدین د پیرانو خواتا، د دمګرو تعویذګرو جادوګرو خواتا، درگاہونه آباد. بچي غواړي د دربار نه غواړي، بچي غواړي نو د قبر نه غواړي. مقدمه ده نو د مقدمه د تلونه مخ کیږي او قبر ته یو درگاه ته ځي. اے محترم مسلمانانو نو الت نظر او منخ ته پیش کړي او قبر ته لګیږي چې بابا په مقدمه کې می ګوري بریکا او زب بیا تور چرګا راولما او زب بیا تا ته غلاف راولما او زب دا شمع او تیل راولم دا براولم دا براولم الوا براولم چې پراټي براولما په دې ملک دا حالو. اے نوجوانانو، اے کشرانو بچو، تاسو وګونا دا د توحید د आवाज سره عادت دی ښا. د مشرانو سپینګیرو نه تاسو کې پدې زموږ استادان د خلکو کافران کړیو، پدې باندې د کفر پتوم لګولې وا. اے محترمونو دا پتویم ورکړې وي چې څوک دا توحید د ویا، چې څوک دا شرک دا ردونه کوي، چې څوک وي د درگاہونو تمزه وی ګوري دا خلک مرتد دي او دا باباګان نه مني. او کچا یو سړی او وجلو د سلو شهیدانو مر ثواب دی. نو باز خلکو بداسي مولا کتو چتخه چې خلکو ته وی د قبرونو عبادت مکوي، د قبرونو طوافونه مکوي. دا په دې ملک داسې حالو دي سپینګیرو نه تاسو کې. الله اکبر. دا فتوی لیکل شوی چې چا د پنځپیر مولانا یو شاګرد قتل کا د سلو شهیدانو عمر ثواب دی. بعضی عوامو بوي دا خو یاره بس متکلذي جنت د خر سلو شهیدانو عمر ثواب بلا شي علما قتل شي خ شهیدان شي. دا مونږ چې نن په خوان سره دا مسله بیانو، تاسو په خوان سره اوري دی پسې رستو بلا قربانې دي،
دی پسې د شیخ القرآن د پنځپیر بلاشي جیلونه داغه د قتل بلاشي منسوبي جوړې شوی وي ډوډۍ کې ولا زهر ورکړي شوی و قاتلانه حمله ور باندې شوی وي اے محترمو مسلمانانو پټانګه کې نه پرې غو دونو چې پنځپیر مولوی صاحب کچا پټانګه کې کینولو اب جرمانه کوه داولې دی وی د درگاہونو نه بنغواړي چې غواړي نو د یو الله نه بغواړي دکه مسله سورۃ الاخلاص په دکه مسله لګیدلې دي چې قل هو الله احد سورۃ الاخلاص کې بیان شوی دا عقیده د توحید سورۃ الاخلاص کې څه بیانېږي محترمو پینزو کسانو جواب راکو سورۃ اخلاص کې کومه مسله ده چې تاسو دا نه وایئ نو چې تاسو نه مفتی صاحب تپوس کو چې په پینزو منځونو کې څو پیرې الله اکبر دی اوس هم نه قسم دی غیر دی بس په سورۃ اخلاص کې کومه مسله بیان شوې ده عقیده دقه شان کې وایي په ډېره خوږول کې محترمو زمونږ استادانو دې لپاره ډېرې قربانۍ کړي قسم په الله بس او که زمونږ دقه استادان نه وي نور خخ خلکو خبرت بره چا نه وایو خخ خلکو صرف ایمان پکې نو ډېر نور خخ خلکو څه پکې نو ځکه چې د ایمان دا مسئله خلکو ته نه کولنو چاته دا نه وي چې مسلمانانو درگاہونو ته نظر و نیاز موړی چاته دا نه وي چې د درگاہونو نه غیر چاپیره متاویږي چاته دا نه وي چې مګرزه ملنګانو مینجورانو پسې ک بچي غواړي د الله نه غواړه مصیبت لرکون کې د الله ذات د طبي ذمہ دار د الله ذات د ټوخي ذمہ دار د الله ذات دی خدان له ذمہ داران بلا شي ګرځولي و الله پلان کیږي کې د طبي ذمہ دار پلان کې درگاه د ټوخي ذمہ دار زمون په علاقو کې یو درگاو شاید د دې مشرانو لپتای او قبل چاته پته نه کنا دا اجي صاحب نه دا مشر د لپته دا ډیر ګرځیدل سره دی التا میاکو بابا په نوم یادېږي میاکو بابا نوم به اوریدلی هم التا حمزه خان سره خوا کې میاکو بابا هغه چلډرن سپیشلیسټ وخا هغه ته صرف خلکو واړه ماشومان راوسته وی دا ماشوم پین خوري د مور دا ماشوم چیړه کوي دا ماشوم سری مخه بیماری کې مبتلا دی دا ماشوم د شری دی دغه د درې سلور بیمارو سپیشلیسټو د ماشومان او د لری لری نه ثوابینه به خلک راتلو او زمونږ د علاقو نه به خلک تورډيري به باته د ننکو د پاره راتلو دا سه حل پدې کې محترم مسلمانانو سورۃ اخلاص چا پیجند توحید چا پیجند او بیا زمون په علاقو کې چې با چا کرکور کې څه پچا دانه مان راوخته کنه دراتلو وس به نه کېده نو پغون چم کې به ماشوم ګرځاو اے تاسو کر تورډيري بابا خورشتم ته لګرا کې اسی په ایمان وای جمعات کې ناسو کنه ما د پنځپیر شیخ القرآن رحمت الله علیه لیدل نه دی خاص په مونږه احسان شته کې نشته محترمو کدا مسائل اغه نوې بیان کړي قسم په الله نن به مونږ او تاسو خوري سټلې نن به زمونږ زنانم لګیاوي د منجورانو خواته بتلې راتلې دا دون لوی احسان را باندې کړي نو غو دعاګانو کې یاد ساتل پکار دي محترمو چې الله دې نورم غری کې رحمت کی او الله رب العزت دې داغي سونه خاندان دې الله دې اغي ته نورم ترقی دنیوي او اخروی نصیب کی او بیا چې زمونږ د شیخ القرآن رحمت الله علیه کم پرزند ارجمن دې د پلار هغه ترتیب او نهج هغه نورم په بار باندې بوتلو دنیا ته بوتلو په میډیا باندې ورسو محترمو مسلمانانو دا د الله احسان دی وی هغه رزلاړ چې دنیا کار بلاړي څنګه هغه رزلاړ چې دنیا کار بلاړي دا عوام به خلکو دوکه کوله خدا مسئله ورته نه بیانوله اوس په ایمان وای د توحید خبره چې په کم بیان کې نه کنه خلک اړوغه بیان خو خینا چې په کم بیان کې رد د شرکیات نه کنه کته وړې د جمجا بچا کیسو کې او د گنجا بچا کیسو ورتاو کې او د لیلا او د مجنون کیسه وتراواله د بعض خلکو عادت دایخه د غي بیان د اول نه اخره پورې بس کیسه دا سیوا بابا دا سیوا بزرگ په وا کې روانو بزرگ مړ شو بزرگ په خوب کیولې دو پلان کیږي کې خزي خوب ولیدو پلان کیږي کې کپن چور داسې چلو شو دغه کیسې میسي اوس خلک دا نه خوخی چې کوم ځای کې وته قرآن بیانېږي مسله د توحید هغه خلکو ته مزور کوي او اے محترم مسلمانانو عقیده سم شوا علما رااله ګور میرا مان صاحب دارنګ دی علاقہ کې نور د دی ملګری اپس صاحب دی ګڼ مرګری الله پیدا کا نو اسنه چې موږ ډډه ووخه
چې بس اوس خلک ټیک شوی دی. نه جی نه 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 نه. علامه اقبال رحمت الله علیه وی کنا چې ګوري ودکیګو بنا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے. اقبال سوئی وقت فرصت ہے کہا دا آرام ٹیم نشتا اے ملگرو اے علماء دیوی نمڑا لاکا کی بستان کی مولوی سے درس کئی کیا نا بس دیکھ کل آرام کئی بدل چا دا سے دعوت شوی التا با دعوت تزوخا دستخان بخوری گی التا بزو او نور سکار مار سپا دین پیسے لگاول سکاڑاو کول دا دی ورطمو آیا ذکر علامہ اقبال ہوئی وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لا ډیر وخت دی لا ډیر خلق شتا چاغي اوسم د توحید او سنت د مسلې نه نفرت کوي دای په ذهن کې اوسم قبر پرستی پرتا ده. نو سورۃ الاخلاص کې کومه مسله ده؟ مسله د توحید ده. جزاکم الله خیرا کثیرا. دا سورۃ الاخلاص داسې صورت دی کنه چې دا د اخلاص نه ډک صورت دی او په قران کې یو درې صورت دي چې دا غ صورت نوم په صورت کې نشتا نور د هر صورت هغه نوم په هغه صورت کې شتا لکه سورۃ البقره دا ان تسبحوا بقره. نو آل عمران په سورۃ آل عمران کې دا لفظ د آل عمران ذکر شوی دی. نو سورۃ النساء کې النساء ذکر دی. نو مائده کې انزل علینا مائدة من السماء. نو سورۃ الانعام کې دا لفظ د انعام ذکر دی. نو دارنګي سورۃ الاعراف کې وعلى الاعراف رجال. نو انفال کی یسالونک عن الانفال. نو سورۃ برات کی برات من اللہ. سورۃ یونس کی د یونس نوم راغلی دی. نو په سورۃ ہود کی د ہود نوم راغلی دی. یوسف کی د یوسف نوم راغلی دی. نو رعد کی د رعد نوم ذکر شوی دی. نو ابراہیم کی د ابراہیم نوم ذکر شوی دی. په قرآن کې درې سورۃ دي چې غنوم پکې نه دي ذکر شوی. یو پای کې سورۃ الفاتحه ده. یو پکې کوم سورۃ دی؟ نو دویم پکې سورۃ الانبیاء دی. سورۃ الانبیاء کې د اولس انبیاء او بینیم تذکرہ شوی دا خدا الانبیاء کلمه پکې نشتا. او دریم د هغه سورۃونو نه سورۃ الاخلاص دی چې دا الاخلاص ټکی پای کې نشتا. دا سورۃ الاخلاص دا مشتمل دی په څلورو آیتونو باندې او دې کې سیوطی رحمت الله علیه خپل یو کتاب کې ذکر کړي چې په دې کې د سلويختو ناکار پر کور دونه دي ښا. نو دا مسله به یاد کو قرآن او سنت ته چې مونږ کینو کنه نو دی غلط ته غلط وای څه ته غلط وای او دا اصل انصاف دی چې سړی صحیح ته صحیح وای غلط ته غلط وای بس. او په دې باندې زمونږ استاد جوړ راځي په دې د علماو اتفاق اتحاد راځي علی کا د ارچا صحیح مسلې ته به صحیح وایو نو د ارچا غلطی ته به غلطه وایو. خبره سم شو کنه محترم؟ د ارچا صحیح ته به صحیح وایو که زید دی که عمر دی که بکر دی او د ارچا غلط ته به غلط وایو. وګوره قرآن او سنت د ناکار خلقو اغي خلقو ته منشن کیا داغي تردید کیا لکه داسې خلق او اوسم شتا چې هغه د الله د وجود نه انکار کو ایتیست ملحدین دهریا هغه ویل عیاذ بالله دا نظام په خپل چلیږي الله نشتا. دا چې خلک اوسم شتخه دا زیاتر زمون چې کم خلک دا چې دا پښتو دا کتابونه لګوي روي کنه یا د انګریزي نو د لومبني کار سیه دی بلومبني ټارګټ د پټکی دی بلومبي مولا پس خبره شروع یا دا مولوی صاحب دی او ګوره دا دی امن خلکو ته نه بیان یو دی غریب موز نه پیژني دی الله نه مني موز او اعتراض عوام الناس ته نوجوانانو ته د مولا بدنامي چې دا نوجوانان دا عوام الناس دا پبلک د دې منبر نه د دې محراب نه د دې مولوی صاحب د خوانه د دې انبیاو د وارث د خوانه د جمعات د مدرسې نه دې زلک سیر تکم کنه نو بیا له دې تیرول آسان دي. لومبي کار دغه کوي ښا ایتیست ذهن سازی کوي خلکو ته. په سکول کې یو ایتیست ډرینګ ماستر نو خپل ماشومانو ته هم دا سبق خو چې بس الله نشته داونی په خپل راخیږي دا دریابونه په خپل چلیږي
یو ماشوم ته څه هوم ورک ورکړی و، څه سینری ولا حواله کړی وي چې دا ونې جوړې کا، داسې د اسمان او د انوار او د دې دا شکلونه جوړ کا. هغه ماشوم چې سار ته هغه خپل نوټ بک د هوم ورک هغه راوړه، نو هغه ډېر ښکلې طریقې سره اسمان، یو طرف ته پکې سپوږمۍ د شپې نظاره، بل طرف ته د ورځې اسمان، دا ونې دا غرونه سمندرونه دې پکې جوړ کړي وریځې. هغه ډرینګ ماسټر ورته وایي چې لکه دا دله چا جوړ کړی؟ ته ورکوټې ماشومې، دا تا ته رور جوړ کړی که خور دله جوړ کړی که کلاس پیلو دله جوړ کړی؟ هغه ورته وایي سر دا په دې پاڼه پخپله اټومیټیکلی جوړ شوي دي. استاد سره په جګړه شو چې تاسې په دا مخ ومه سړیا وایي چې سر دا دله ویم چې دا په دې کې پخپله جوړ شوي دي. هغه ورته وایي نه دا پکې څنګه پخپله جوړ شوي دي؟ وایي ریشا ریشالو وایا دا کار تا پخپله نه دی کړی، دا دله په کور کې رور خور کړی دی، یا دله کلاس پیلو بل ملګري کړی دی، یا دله سینیر تن کړی. هغه ورته وایي سر دا پکې پخپله شوي. استاد چې ډېر غوسه شوی دی، دا نوجوان ورته وایي مسلمانو صحیح عقیدې والو، په کور کې به د تعلیم تعلم سلسله، په کور کې به د الله د توحید تذکرې کېدې. هغه ورته وایي سره ته دا نه منې که نه چې دا پکې پخپله جوړ شو په دې پاڼه کې؟ وایي یا که نه څنګه پکې پخپله جوړ شو؟ نو یې ښه نو دغه بر اسمان، نو دا ونې، نو دا دریابونه، نو دا غرونه دا پخپله جوړ شو، په دې کاغذ پخپله نه جوړېږي. نو سړی سم کېله شو، وار پار ته خطا شو. دا خلکو ته ذهن سازی کوي. نو سورۃ الاخلاص کې د دکا ایتیسټ ردم شوی دی. سورۃ الاخلاص کې وایي چې یو ذات شته، هغه واجب الوجود دی، هغه دا ټول کائنات تنها چلی، د رز راولي، نو شپه راولي، باران راولي، دا غرونه پیدا کړي، دریابونه پیدا کړي، ملائکه پیدا کړي، انسانان پیدا کړي دي. هغه بصیر بالعباد دی، هغه سمیع قریب مجیب دی. نو بل پدی صورت کې د هغه چا رد دی چې چاهو الله منا خدا الله صفات نه منا، لکه جهمیه یو ډله دا صورت پاغیرت کوي. وګوره د الله بلا شي صفات دي، س صفات ثبوتیتی، نو س صفات سلبیه دي. وګوره الله احد صمد، دا صفات ثبوتیه. نو لم یلد ولم یولد، دا صفات سلبیه. دا غی ردم پکیشا. نو دا سے خلقو چې الله منا، دا الله صفات منا، خدا الله بعضی صفاتونه پیر ته ورکول، فقیر ته ورکول، فرشتو ته ورکول، پیریانو ته ورکول، انبیاو ته ورکول. نو دا غی ردم دی پکې. نو د یهودو ردم دی پکې، نو د نصاراو ردم دی پکې، د مشرکینو ردم دی پکې. قل اوایا اے نبی علیہ السلام، دا مسئلہ بخلقو تویگ وری قل اوایا، دا پکې تبلیغ ته اشاره شو، دعوت تا. قل دانا چې تویزی نشم ویلی، اللہ وی قل اوایا اے محبوبا، هو اللہ احد، شان دا دے اللہ دے یکیو، اللہ یکیو دے. نو دا اللہ یوالی خوان کئی. نو زما استاد پکې اشاره شو چې مونږه مخلوق یو کنا، نو په مخلوق کې به مخلوق بزان ته نه یو، د دې په میس کې به یو انسی، یو محبت به، یو مشوره به، یو جماعتي پروګرام به، د یو بل قدردانی به، دې کې به یو اجتماعیتی. الله یو ذات دی، یو ذات. ښه د بعضې خلکو سوچ انفرادي شي، د ښځو صفتونه پکې راشي، د ملګرو نه به ګیلې شروع کړي. ښه بعضې که نه د ښځو غونته عادتونه پکې راشي. ښه پوهې پوهې خلک به کله د یو ملګري په سره او کله د بل ملګري په سره، زه نظم خواته، زه نظم مشورې ته، هلته مې دا پلان کې مولوي صاحب خوښ نه دی، که زه دا چل کړی و، پوسټر کې زما نوم نه و لیکلی، پوسټر کې زما نوم ګوټ ته لیکلی وه، پوسټر کې زما نوم ورکوټې لیکلی وه، زما نوم سره القابات نه و لیکلي، شیخ التفسیر یې ورسره نه و لیکلی. الله اکبر کوي. نه اجتماعیت کې به ته صبر کې، برداشت به کې، کله کله به تا ملګري اګنور کوي، ته به هغه هم برداشت کې، الا بکار چلیږي. احدیت یو د الله صفت ده. قل هو الله احد الله صمد، الله دی بی حاجت ذات، الله داسی بی حاجت ذات دی. لم یلد ولم یولد، نتی سوک پیدا دی نچان پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او دا اللہ اس سوک برابر نشتا، نہ پا ذات کی نہ پا صفاتو کی.
لیسا کمثله شیء دا الله د کارونو اونتا کارونه څوک نشي کولای دا الله د صفاتو اونتا صفات د چا نشتا دا الله د ذات اونتا ذات د چا نشتا چې کله دا عقیده زدکا د دې عقیدی دشمنان ډیر زیاتی د هغه دشمنانو نه د بچاو د پاره دا غینا د حفاظت د پاره الله اخیری دو سورتونه نازل کړیو معوذتین ادا چې موږ د نبی علیہ السلام زندگی وګورو کنه په مکه کې نبی علیہ السلام مخالفت شوی وي نو مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام مخالفت شوی بلکې احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل کل عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایل خاص کر چې کوم مرض الوفات کې نبی علیہ السلام چې عائشہ زبد خپل تعلقي اوسم د زهر او اثر مخصوصوم ښه پیغمبر ته يهوديانو په ډوډۍ کې زهر اچول نو هغه زهروم په پیغمبر اثر کړو پورا زهر نو تیر شي صرف د لری نه وتلغ هغه زهر جراثیم ورغلی الله اکبر ځکه پیغمبر باندې دا بشریت د تقاضو مطابق بیماریم راغلی وي سر درد بیم راغلی و د زهر نبی علیہ السلام اوحد ته تللی دی مرګري وسره شهیدان شوي دي په خپل پیغمبر گزارونه شوي دي تندې زخمی شوی دی نو ته بس کې چې ته کتاب ولیکې چې د اوحد واقعیا نه منما ځکه چې په پیغمبر د اوحد کې شکست ملاو شوی لکه دا اوحد کې چې دا بلا مرګري شهیدان شو پیغمبر ته تکلیف ملاو شو دا خو د قران واقعیا د اوحد بعض تعقل پسند خلک کنا چې کوم حدیث داغي په عقل برابر ني په حدیث کرا سرا کاږي او عنوان ولوري الله اکبر کبیرانو دا دو سورتونه د معوذتین وای په نبی عليه السلام باندې يهوديانو جادو کړو کوډه منترې په کړو نبی عليه الصلاه والسلام دای بوج بدن کې به تکلیف او معمولی ایر به پیراتل د دین په کارونو کې نه د وحی په بیان کې نه یره دی بی خواته ورغلی ما نبو ورغلی وی ورغلیم خواته بس دک عمره دک مسره حدیث کې ذکر شوی زمونږ پیغمبر سره دښمنی نشته چې غامخه هغه ته جادو بس منسوب کو دک عمره سر احادیثو کې ثابت دی او چې احادیث وک نه مني دا قران نه مني چې کوم یو تن احادیث د نبی علیہ السلام نه مني کنه دا قران هم نه مني او ډایرک ښکارا خو خلکو تویل نه چې قران نه منما یره دی حدیث کې دا چل دی بس قران کامل مکمل کتاب دی د نورو احادیث موږ ته ضرورت نشته بس یو قران تبیان لكل شی دی کنه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وحی باندې معلومه شو چې دا را باندې لبید بن عاصم او دا غلونو جادو کړي دی دما د سر وختي پیدا کړی دي د منګز نه تو کړی زیروان می کوئی په اخر کې خودلې دي او کانه په خودلې دي بیا نبی علیہ السلام صحابه لګلی دي او داغه تماشه کړي دا غوبد نکریزه غونتا رنگ یړولې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تراغه خوشاله او عائشہ ها توي تاسو غنن ډیر خوشاله وي مرض به معلوم شو کنه ها دا زما چې دا بدن داسې ګندلې وکنه دا را باندې جادو کړیو دي دا سورتونه د جادو بهترین علاج دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب دا سورۃ الفلق ګوره سورۃ الاخلاص کې د الله 15 صفاتونه ذکر شو سورۃ الاخلاص کې د الله څو صفاتونه ذکر شو 15 لکه مولوی سے بزنه چې ویش ماری را پسې او را پسې ګوره دا نبی علیہ الصلوۃ د الله رب العزت پکې 15 صفات ذکر شو پس کې سورۃ الاخلاص کې نو په سورۃ الفلق کې د الله یو صفت ذکر شو سورۃ الفلق کې د الله څو صفاتونه یو او سورۃ الناس کې د الله 3 صفاتونه سورۃ الناس کې د الله څو صفاتونه 3 سورۃ الاخلاص کې څو صفاتونه او فلق کې او الناس کې ماشاء تاسو سم تکړه یار د تاسو سخره الله اکبر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل هو اے نبی علیہ السلام سړی چې دی په معنا باندې پوښی کنه ځکه نبی علیہ السلام بدا سار او ماخام درې کرته لستا او د ود کېدو نه مخکې ویم دا درې کرته لستا دا چې تا سارو لست کنه ته به د هر قسمه آفتونو مصیبتونو بلیاتونو محفوظ دي سره
د غوږ ولا کې دا وا قل اعوذ برب الفلق هو اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه سنا چې پیدا کړی دی الله ما خلق الله چې کوم سیس پیدا کړی دا غي د شر نه پناه غواړم که هغه مکلف مخلوق دی او که غیر مکلف مخلوق دی او بیا دا په دوه قسم دي دا مکلف مخلوق څه پسترګو په نظر راضي څه په نظر ناراضي دا ټول پکې شامل دي ښا اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق من شر د شر د هر هغه سنا چې الله پیدا کړی چې کوم مکلف مخلوق دی لکه انسانان او پیریان او که غیر مکلف دی لکه مار لړم او مچه بجلی وغیرہ دې کوم شرونه دي من شر ما خلق او که کوم مخلوق مکلف په نظر نه راځي لکه پیریان نو دا غي د شر نم پناه غواړم او ګوره ما خلق ډیر سيزونه دي محترمو چې پای کې خیرم شتا او شرم پکې شتا نو یا الله زه دا غي د شر نه پناه غواړم په دې بجلی کې خیر دی که شر دی دې کې خیر دی ګوره आवाज نور خلکو ته رسي دا پکی ور باندې روان دي او که چرته یو تار چې تخالیو یو ځای کې تار ښکارو استاو سره ګوتې ولګي دی یو سود بازې در باندې واړولي نو خیر او که شر من شر ما خلق الله اکبر کبیره یا تا گرمی وا تاوی دا جمعات لک چونه کوما یا دا کور کمری چونه کوما صفائی دی کولا نو صفائی خو نیم ایمان دی او دی خواستا دا جاروسو کی یو پټ د سرو مچو غبینو او دی رزو کې د ماسپخین کې دا مچیم تک راسری شوی کنه هغه میله په باندې او مچې راو پاره دی او غیر ناګيري په مخ او پښوند خپل کی اچ کور د زیو شناخت نه وته دغه صفائی کې تا خیر رو تو که شر نو یا الله دغه شر نم پناه غواړم الله اکبر کبیره من شر ما خلق اوس ګوره مونږ او تاسو سره گاډي دی موټر سایکل دی دي کې خیر دی مونږ یو ځای ته رسي او کدا تعالی په داسې ځای کې پنچر شو لکه مونږ هغه رس پروګرام ته راتو د صورتونو او سایر شویونو دا غل د لار کې راته گاډي پنچر شو تیل پکې ختم شو نو نه اخوا پېټرول پمپ نه دی خوا بیا دلته مرګري سلار تر ورسول نو ډیر سات پکې پیدل را روان وګوره من شر ما خلق کم سیس کې کم ځای کې کم قسمه مخلوق چې پای کې څه قسمه شر دی رب دا غینه ز پناه غواړم سونه قیمتي جملې دی پکې ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیاری نا کله چې را خورشي ومن شر النفاسات فی العقد او د شر د پوکونکو نه په غټو کې تارونو لغټه ور کوي او خپل منترې په شوب کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد کوي حسد ډیر ناکاره مرض دی محترم الله دې موږ او تاسو د حسد نه پاک وساتي او ګراکی الله دې زموږ نه حسد وباسي اے حسد دا دی رشتہ دارو کې ډیری د تر زامنو کې د تر د زامنو سره حسد ډیر شي او مونږ مولیانم یو بل سره کله کله تر زامن شوخه دلته مولوی صاحب الته د بنینو مدرسه د بناتو مدرسه دلته کې درس او دا منډه تړلې او زه مولای مزما ټک نشته د دینو مړه دا وګوره د باندې به الزامونه شروع لکه به حسد راشي نو کله کله دا حسد را دن نشي د موږ خیال ني او لره تغییر کی نو بیا دې حسد سره غیبت او بیا سیاله نو بس بیا پکې بلا توڑ نه محترمو د خپل ځل علاج بکو حسد به ختمو ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ور دې مخ کی صورت کې د سلور شرونو نه پناه او د الله ول سوسی پات ذکر کړو یو دلته د یو شر نه پناه ذکر کیا او د الله ول درې صفات راوړه دلته شر یو دی صفات د الله درې دي الته شرونه سلورو صفات د الله یو دا څنګه کیسه ده وګور لکه دا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس دلته د داسې شر نه پناه ده چې په نظر ناراضي ښه دلته د هغه تن د شر نه پناه ده چې یو ډیر ایکسپیرینس دی شیطان د شیطان د کم وختونه شیطانې شروع کړی د آدم بابا د وختونه تر دې وخت پورې پورا
د پی ایچ ډی نم په وراوړېدلې ښه ټریپل پی ایچ ډی پکې کړی دي ا دې خو موږ ولا کمزوري یو نو الله رب العزت مونږ ته چل راوخاو چې ټیک دا تاسو دا دشمن وسواس دی وسوسې د تاچي تجربه کار دی ډیر عمر وشا وګوره یاد ساتي سړی بوزدل دی ګوره ښا یو د الله نوم ته د ټینګ نه دی الله اکبر ویلو ته د ټینګ نه دی حدیث پاک کې راځي کنه نبی رسول الله فرمایي کله چې مؤذن اذان شروع کی کم زې پوري چې د مؤذن د اذان رسی نو شیطان منډه وي او تیزونه چي ښا دا صحیح حدیث دی زمون د نستی مفتی صاحب حفظه الله وای چا چې په دې جمعات کې مضبوط لو سپیکر لګولی کنه وې دې شیطان ته به دا خانه سمته خانه کړي ښا لکه دا مضبوط لو سپیکر خو د आवाज ډیر لری لری پورې رسي دا شیطان بل لری لری پورې تیخته کوي او دغه هوا به ولي نو غوي خانه به ولا سمته خانه کړي نو دلته کې ځکه د الله درې صفات ذکر کا قل اعوذ برب الناس او الناس پکې پنځه کرته ذکر کا قل اوایا اے نبی علیہ السلام اعوذ برب الناس پناه واړم پر رب د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس واقدار د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چون کی پټیدون کی نام الذي يوسوس اغا چې وسوسې چي په صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه والناس د پیرانو انسانانو نا د دې مطلب بدانی چې قران ختم شو اوس کا خیری چوټی شو نه زمون استادان چې من الجنه والناس تورسی نو به د سره شروع کی خیال مو کړی کنه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رب د توحید درې قسمونه ذکر کیږي اب یا الحمدلله رب العالمین په سورته فاتحه کې بیا د الله 15 صفاتونه دي سورته فاتحه کې څه دي د الله 15 صفاتونه نو بسم الله الرحمن الرحیم معنا دا چې اے ربا دلته مفتی میرمان سے د محله والتا دا قران په دریم دل ختم کو نو اوس بیا په سلورم ځل باندې شروع کو بسم الله په امداد د نوم د الله سره دا قران شروع کو څنګه بوایو د الله دا نوم په امداد سره سګو دا قران څوک شروع کو ورګه لاس لا کته کوي مکنه څوک شروع کو جزاکم الله خیرا څنګه د الله په امداد سره بیا دا قران شروع کو الرحمن چې عام مهربانه والا دی الرحیم او خاص مهربانه والا دی نو شروع موکا او سبانه بیا په خپل ټیم باندې درس کیږي د دې علاقې کم نوجوانان مشران به درس تکینو ها جی ګلا سوچت کې راکته کاوه مزر کړه تاسو داسې کینو زر داسې کې چې څوک مونږ ویني نه د دې علاقې یادوم کنه د بار نه دا ټول د دې علاقې دی مفتی صاحب دا لاسونه تاسو اجره کې اوچت کې جمعات کې او قبلې ته مخ دې کشا بعضې پکې اوس هم اوچتې بار پکې داسې مرګري شته چې وایي مونږ قرآن ته نه کینو جزاکم الله خیرا کثیرا دا قرآن کریم تاسو اختتام ته ورسو د مفتی صاحب ته د دې سره چې څونه معاونین دي د محلې مشران نوجوانان د درس شرکا یا چې نن مو بسم الله کې را سره شروع کا تاسو د قرآن دا درس شروع کا تاسو له ډېر مبارک شه الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب ذو الجلالة دا ختم په خپل دربار عالی قبول او منظور کی اے رب دې ځکه مفتی صاحب خواري او مهنت کوي اے رب ذو الجلالة د دې د خواري او مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي ربا سونه ملګری دې درس کې شریکې ده یا نن بسم الله کې شرکت وکړي چې آینده د پاره مونږه د رب کتاب تکینو د دې نه بتیخت نه کو اے رب ذل جلاله سونه ملګری دې درس کې مفتی صاحب سره معاونین دي په مدارسو کې وسره معاونین دي کم نارینه او زنانا خپلوان رشتہ داران گاونډیان د دې علاقې مسلمانان رب د ټول عمرونو کې برکت واچي د مفتی صاحب په دې خواري او مهنت کې د دې د استادانو د والدینو میثاو کې اے رب ذل جلاله دا سونه مسلمانان د مسجد تراغلی او کم خويند میندې په کورونو کې د ختم کې شریک وي
اے رب ذوالجلال د ټولو جولې د خیر ډکې کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې اے رب ته زمون راضي شه رب ډیرو مسلمانانو به مفتی صاحب ته دعاګانو درخواست کړي چا بنی کړي رب ټول ستا په علم کې دي د ټولو ضرورت تا ته معلوم دي اے رب ذوالجلال د ټولو مصیبت زده او مصیبتونه ختم کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کې اے رب زمون د قران سره مینه محبت نصیب کې اے رب ذوالجلال زمون د قران سره دوستی مضبوطه کې رب اے پاک پروردگار مونږ د قران نه موجوده کې مونږ تر مرګ د قران او سنت نه موجوده کې اے رب ذوالجلال مسلمانانو کې اتفاق اتحاد نصیب کې خاص کر په علماو کې یووالی وحدت نصیب کې اے رب ذوالجلال زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکي اے پاک پروردگار سونه مسلمانان د خپل یا د اغیار په جیلونو کې دي په خوشاله او عافیت سره خپل اهل او عیال ته واپس کې اے رب ذوالجلال د حرمین شریفین حفاظت کې اے پاک پروردگار مونږ ته د حرمین شریفین زیارتونه بیا نصیب کې سونه د علاقې مسلمانان د مسجد او د مدرسو خدمت کوي دا غي ول بهترین بدلی نصیب کې زموږ د کم علما د نور محلونا یا د مردان زموږ د سو علما راغلي دي اے رب ذوالجلال دل په علم کې برکت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ټول ته مبارک شي ایماندارو